وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نہایت معزز طلباء کرام د دین اسلام تازگی او د دین اسلام بقا دا په مدارسو باندې دا د دین اسلام د دې ترویج او اشاعت او دا په صحیح نهج باندې خلکو ته رسول او د دینه د خلکو خبرول خلق په دین اسلام پوها کول دا د مدرسې اصل میشن دی. د مدرسې اصل میشن قاسم نانوتوی رحمه الله بیان کړو. شیخ الهند رحمه الله وی چې زه د دغه مدرسې اول طالب العلم وم او دغه مدرسه چې وه دی کې چې اول خطاب د دې د بنیاد په موقع باندې قاسم نانوتوی رحمه الله کړو نو هغه وی چې د دې مدرسې د بنیاد دوه مقصد دي. یو مقصد د خلکو په ذهنونو کې او په معاشره کې د احکام شرعیه او ترویج دی چې د شریعت احکام من خلکو ته په صحیح طریقه وښیو او د احکام شرعیه نه چې د خلکو کم لرېوالی دی د هغه لرېوالي نه مونږ خلک د احکام شرعیه ته رانږدې کړو چې د ژوند په هره طریقه کې د ژوند په هر طرف او هر اړخ کې د صحیح راهنمایي د قرآن او د سنت نه حاصل کی. او دویم مقصد د دیوبند د مدرسې د بنیاد هغه دا دی چې په 1857 کې مونږ کم ماته خوړلې ده او کم شکست مو خوړلې دی د انګریزانو د لاسه چې د هغې تلافي وشي. مونږ منظم جماعت جوړ کړو او هغې د انګریز او د پیرنګي قلعه قطع کی او دا غی راج ختم کی.
قاسم نانوتوی رحمه الله د دیوبند د بنیاد کې خودلو په موقع باندې چې خبره کوله او بیان کو شیخ الهند رحمه الله وی زاول طالب دغه مدرسې وم او دغه تقریر کې شیخ الهند رحمه الله دا دوه خبرې کړې وي. الحمدلله مدارس د جماعت اشاعت التوحید والسنة بالخصوص دا غی کار د غدوه کار دی. یو کار د احکام شرعیه او ترویج دی او خلقو ته خودل دی او دې سره سره په عالم کې چې د دین اسلام کم دشمنانی دا د دشمنانو قلعه قطع کول دا مقصد او دا کار د جماعت اشاعت التوحید والسنة دی. خو احکام شرعیه د دې ترویج که یو سړی په صحیح طریقې سره کول غواړي نو دا باول زده کوي او د زده کړې ځای د دې هغه مدارس دي. په مدارسو کې د زندګۍ د هر اړخ د هرې توګې او زندګۍ کې چې کم پړاوونه او موړونه راځي کاغه د معاشیاتو سره تعلق ساتي کاغه د اقتصادیاتو سره تعلق ساتي او کاغه د زندګۍ یو بلې نظم و نسق سره تعلق ساتي پاغي کې حکم د اصلاح صحیح کا سړی معلومول غواړي نو حکم شرعي دی او هغه حکم شرعي داغي په صحیح طریقې سره خودل دا په مدارسو کې کیږي. همدغه وجه ده چې د مدرسې ته راغلی طالب او په مدرسه کې ناس استاد د دواړو مقام شریعت کې او د اسلام په نظر کې ډیر لوی دی او رسول علیه الصلاۃ والسلام دغه ویلیو کن عالما او متعلما او خادما ولا تكن رابعا فتهلك وفي رواية كن عالما او متعلما او خادما او محبا ولا تكن خامسا فتهلك. دا اللہ رسول وی یا عالم شاہ یا طالب د علم شاہ طالب العلم شاہ یا د دې دواړو خادم شاہ یا د دې سره مینه کوونکې شاہ پنځم جوړېږي ګینه هلاک بشي. پنځم څوک ته وهو ایوب غز العلم واهله هغه پنځم دادې چې د عالم سره او د اهل د علم سره اهل علم سره د بغض شروع کو بغض وسره مکوا ګینه هلاک بشي. دا الله رسول یا عالم شاه اول مرتبه کې عالم ذکر کو ولې د عالم مرتبه چته و بیا ورپسې مرتبه د طالب د علم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. الله پورته کوي هغه کسان چې ایمان راوړی دی او بیا خاص کر د ایمان سره چې ورته علم هم نصیب شوی دی چې علم ورته هم نصیب شو الله ولا درجه پورته کوي. خدا علم د زده کړم ستورتی او د علم د خودلم ستورتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې صحابه ته خبره کوله نو اکثر به درې ځله وکړه
بار بار به دیل کولا چې په ذهن د دای کې دا خبره کینی، په ذهن د دای کې دا خبره کینی. او هغه طلباء د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام اغیبم د علم په طلب کې داسیو که یو وخت به ورته یو خبره یاد نشون د نبی علیہ السلام نه به تاسو کو. او د صحابه کرامو دا به طریقم دا چې نبی علیہ السلام به خبره وکړه او پوهه به نشوي به راعینا زمونږ لحاظ وساته که خبره لګه په مزاو کا دوباره یو کا راعینا. نو چې طالب به خبره پوهه نشي او سبق ورته ویل کېږي نو دې تپوس کولی شي، په مزه یې ووایه بیا یې ووایه دا ویلی شي. خو ده کې به طلبي داسې نه چې دی وایي یاره که یاد شو یاد شو که یاد نشو یاد نشو، په دغې نه زده کېږي. امام ابن تیمیه رحمه الله آپ خپله وایي هغه وایي ډېر کرته ما به یو آیت هغه داسې وکتو مطالعه به مې وله وکړه، سلو پورې تفسیرونه به مې به وکتل، خو بیا به هم زه د هغې آیت په اصل مقصد پوه نه شوم. زه به لاړم داسې جوماتونو ته چې زاړه زاړه جوماتونه به وو، خارې به وې شګې به وې، په هغه خارو او شګو کې به مې خپل تندی مخه په سجده به الله ته پروت وم او الله ته به مې دا وي چې یا معلم ابراهیم، او ابراهیم علیہ السلام لپوه ورکوونکیا ما په دې آیت باندې پوهه کې، ما په دې آیت پوهه کې، نو ای الله به ما ته داغي فهم نصیب کو. ربما طالعتم على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ډیر کرتا ما په یو آیت باندې د سلو پورې تفسیرونه وکتل، سلو پورې تفسیرونه. ثم اسأل الله الفهم، بیا به مې د الله نه پاغې باندې خو او غوښتله چې الله ما پې پوه کړي، او ویل به مې یا معلم آدم و ابراهیم علمنی، او خودنه کوونکی ابراهیم علیہ السلام او آدم علیہ السلام ته ما پوه کې په دې علمنی، الله ما په دې پوه کې. وکنت اذهب الى المساجد المهجوره ونحوها، زبدا سي جمعتونو ته تلم چې بالکل زاړه جمعتونه به سم پرې ښودلی شوي به وو. وامرغ وجهي في التراب، او ما به خپل مخ په دې خارو کې ککړو، مخه به مې خپل مخ خپل تندی. واسأل الله تعالی، او د الله نه به مې سوال کوم. هغه ابن تیمیه رحمه الله چې داسې حد ته رسېدلی نو دا یې کول. نن طالب ځان دپاره سوال نه کوي چې پوه نه شو پوه نه شو، خیر دی څه دوره کیسه نه ده، د خپل مقصد نه دی پیژندلی. که د مقصد پیژندلی نو ده ته چې په کومه ورځ سبق نه و یاد شوی، په هغه ورځ به د ده پریشاني ډېره بدله وه، دی به ډېر پریشانه و. کم طالب چې سبق باندې پوه نه شي او دی پریشانی، ده ته الله پوه نصیب کوي. او کم طالب چې پوه نشي او ده کې پریشانی رانله، ده کې طلب نشته، دی بیا نشي پوه کېدلی، ده څخه د سبق غم نشته، ده سره د سبق قدر نشته. او کم طالب چې بس صرف دې ته ګوري چې زما د جامه ښیي او زما د اوس نه قدري او دومره قدر دی چې بس عروستو راته کم ملاویږي یا د راته اوس نه ملاو شي، او مطعومات او خوراکونه دیم زما قوي قوي، او ځایونه دیم زما بس ښه کړنګېدلي مزیدار ځایونه، دا سړی علم نشي حاصلولی.
ځکه یو شاعر وایي وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ يَنَالُ مَنْ هَمُّهُ فِي مَطْعَمٍ أَوْ مَلْبَسٍ. پوه شه په دې خبره باندې چې هغه سړی علم نشي حاصلولی د چا چې قصد او د چا چې اراده هغه د خوراک او د لباسي. ټول قصد دې په دې کې چې خوراک به څنګه ښه تیاروم، جامه به مې څنګه ښیي، بس دای کې د علم نشي حاصلولی. الا اخو العلم الذي يعنى به في حالتيه عاريا او مقتسي. که په حالت د جامه کې خجامه دی دا او که خجامه دی نه ده، خو چې د علم طلب درکړي نو علم به درته نصیب شي. دا په خو جامو نه نصیب کیږي. که په خو جامو علم نصیب کیدی نو دا کمو چې نوې نوې اچولي او هر ورځ بل بل شانې بدلوي او اسري کړي ګرځي، دی ټول به عالمان وي. او که په خو خوراکونو باندې علم حاصلېدی نو سیاسیان به ټول عالمان وي، غټایټ به ټول عالمان وي. دکه د علم د زده کړې او د علم د حصول سبب نه دی، دغه د علم په حصول کې رکاوټ جوړېږي. ځکه چې ته لګیای او وای چې یاره جامې چې دا میخي، نو چې د خي جامې او واده غستې جوړولو د ورکولو په هغې باندې د پیسو د خرج کولو، بیا د هغې د ساتلو، بیا په ښارو کې دا کې ته نه کښېنې، د ځمکه باندې بیا ته نه کښېنې. بیا خو تا سره به دا غمي چې ورېږه جامې مې خرابېږي، بیا چې کښېنې نو هم لمن به داسې ځان نه رست اوږدې یاسې نه چې اسري خرابه شي، بیا به تا سره دا غمونه وي. او که چېرته د چا لاس د سره بیا لګي نو لرې شه جامې مې څښا کېږي، اسري مې خرابېږي. یا به تا سره دا فکري د سبق فکر به د سره نه وي. نو دغسې سړی علم نشي حاصلولی. او چې خوراک ته ډېر وکړو نو چې ماسخوتن دی خوراک ډېر وکړو نو بس ډایرکټ په خوب درځي، مطالعه به څه ټایم کې. او چې سهار د خوراکونو باندې شروع کړه نو په سبق کې به خوب درځي، چې بیا د غرمې ته وخوړه نو تکرار کې به خوب درځي. نو دا گئی نو درې واړه دی بس بیا ځان له ګډوډ کړل. نو خوراکونو ته به ډېره توجه نه کوي، ملبوساتو ته به ډېره توجه نه کوي. مطلب دا کم څیزونه چې ستا علم کې رکاوټ جوړېږي هغې ته به توجه نه کوي. حتی چې ستا خپل ملګری دی او علم کې تا ته رکاوټ جوړېږي هغه ته به هم توجه نه کوي. ملاقاتونه به ډېر نه کوي، یو ځای ته تلی او بل ځای ته تلی، دې دا علم کې رکاوټ جوړېږي. قیل او قال چې بس صرف خبرې بلا فائدې، علمی خبرې هم نه وي، دا هم علم کې رکاوټ جوړېږي. فضول گپې شپې به نه لګوي. لقاء الناس لیس یفید شیئا سوى الهذیان من قیل وقال فاقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حال. لقاء الناس لیس یفید شیئا، د خلکو ملاقاتونه هیڅ فایده نه ورکوي. سوى الهذیان من قیل وقال، علاوه د دې دوو څیزونو نه چې یاره ویلي شوي دي او پلاني ویلي دي او دا چل شوی دی او دا چل شوی دی او اخبار کې خو نن دا راغلي وو او بله ورځ پکې دا راغلي وو، دا چلو شو دا چلو شو، بس صرف ملاقاتونو کې به دې دغی نو. فاقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح علیم. بس د خلکو سره ملاقاتونه دې کم کان، ہاں دیل ملاقات کو چې علم حاصلای، یا د خپل ځان د حال اصلاح کې، د خپل ځان اصلاح کې، تزکیه د خپل نفس کې. بس دغه دوو څیزونو دپاره ملاقاتونه کوه. طالب د علم له ملاقات دغه دوو څیزونو له پکار دی. دین علاوه که طالب په طالبۍ کې لګیا شي او د هغه کارونه کوي چې علم ته رکاوټ جوړېږي، د چرم علم نشي کولی. او مخکې ما یو ځل دا ویلو چې 3 څیزونه پکې وو، نو دی که عالم جوړ هم شي خو دنه د علم کار نشي اغوستلی کېدی، یا د سره دی عالم نشي جوړېدی،
یو محنت، دویم ادب او دریم عفت. که عفت پکې نه اول د علم نشي حاصلولی، ذهن علم ته نه جوړیږي، او که علم حاصل هم کی خو دنه رستو الله کار نه لی. چې محنت پکې نه دی د سر عالم نشي جوړېدی، او که مدرسه کې وخت تیروم کی او فارغ شي، نو بس چې محنت یې نه کړی نو زه یو کال کې خو به ولګي دغه کار به وکړی شي، څه وروبځي، بیا به د دین او د قرآن د دې خلاف خلق په تیارې دا به وایي چې دې ته مه کښېنئ یا دې ته مه کښېنئ. خلق به پې ګمان د مولا کوي او دی به په خپلو باطلو پتو سره خلق هم ګمراه کوي او خپله به هم ګمراهي. محنت پې کړی نه، قرآن حدیث دارنګې د هغې نه مستنبطه فقه او د هغې اصول او د هغې سره چې کم لازم علمونه دي په هغې د پوهې هغه علوم بیا ویلي نه وي. نو دی به بیا خلک به وایي چې مولوي صاحب دی ده خو به محنت کړی نه وي، په ټکي به پوهېږي نه، خلک به ترې تپوس کوي، دی به بې علمه فتوې ورکوي، نو فضولو وازولو، خپله به هم ګمراهوي او نور به هم ګمراه کوي. او دریم چې ادب پکې نه وي، که دی علم وکړي هم نو آخر کې به ترې غیر مجلد جوړ شي، بس هغه شی به وي. بیا به نه صحابه معاف کوي، نه به ائمه معاف کوي، او نه به خپل استادان معاف کوي، او نه به یو مسلمان معاف کوي، خو چې د زړه بیا سوی دی به هغه کوي. دا درې واړه څیزونه د علم دپاره ضروري دي. خو په طالبۍ کې طالب که طلب د عزت نفس کوي او طلب د ظاهري ډول کوي نو د علم نشي کولی. ځکه صلاحا او علما وی العلم عز لا ذل فيه، علم عزت ته ذلت پکې نشتا، علم عزت ته ذلت پکې نشتا. ولکن يحصل بذل لا عز فيه، لیکن علم چې حاصلېږي نو دا په ذلت باندې حاصلېږي، دا په عاجزۍ باندې حاصلېږي. لا عز فيه، په دې کې عزتونه نه وي. د استاد خبرې به هم برداشت کې، دارنګې سختې به هم برداشت کې، او د نن زمانې د ماډرن خلکو خبرې به هم برداشت کې، هله به علم حاصلولی شي. او چې برداشت یې نه کړې علم نشي حاصلولی. ولکن یحصل بذل لا عز فيه، او چا چې څومره برداشت کړی دومره د هغې موافق الله ولا علم ورکوي. چې چا ډیر برداشت کړی الله ډیر علم ورکوي، او چې چا لږ برداشت کړی نو بس صحیح سوه ته میلاو شي. العلم عز لا ذل فيه ولكن يحصل بذل لا عز فيه. او امام شافعی رحمه الله وی من طلب العلم بعز النفس لم يفلح، څوک چې طلب د علم پدی کوي چې زه د دغسې معزز یم، معزز دی یم، ما ته د اډو څوک خبرې نه کوي، او ظاهر کې د زه د خلکو په نظر کې اډو راپرویزم نه، په دې باندې دی بس وایي چې زه به علم هم حاصل کړم، داسې به یم، اخر د زم راځم به کور ته سپینې سپینې باچوم، د چا غږ به نه وي، په جومات کې به راته څوک خبرې نه کوي، مدرسه کې به راته څوک خبرې نه کوي، دارنګې چاته به محتاج کېږم نه، د علم نشي حاصلولی. لم یفلح. ومن طلبه بذل النفس وخدمة العلماء افلح. امام شافعی وی چا چې علم طلب کو د خپل نفس په ذلیله کولو باندې، د خپل نفس د خپل خپې لاندې کولو باندې، او په خدمت د علماو، نو افلح، دغه سړی کامیاب دی. او امام مالک رحمه الله وی چې د طالب د علم د پاره څه پکار دي؟ یو چې دکې وقار او اطمینان او سکینه
دا په دې کې وي او خشیت الهی په کې وي، دا سړی به علم حاصل کړی شي. هغه وایي حق علی من طلب العلم ان یکون له وقار وسکینة وخشیه. لازم دی پاگا چا باندې چا طلب د علم کوي چې دکی وقاری عزت مندی عزتی پکی. څه مطلب؟ یو مطلب دا چې د هر شي خیال ساتي، لحاظ ساتي د هر یو چیز. دویم د په کارونو کې جلدی نه، عنایتی سکینه پکې. او دریم چې دغه خشیت الهی راشي، د علم حاصلول شي او دا کارونه په د لازم دي. او ځنې عالمان هغه سیزونه ذکر کوي چې د علم نه رکاوټ جوړیږي چې دا مکوه، نو پاګه کې یو ذکر کوي چې مخالطت د صفحاء سره، بیوقوف او کمکلو سره ناس تاسو کول. ته علم لراوته ستابه د سکول ملګری د بل سم ملګری بدی، ستابه کور کې په محله کې بدی نور ملګری. ای بتا ته وي خان چې ته علم لاړی او پردو سړو ډوډو تا او ټوکړو تا کې ناشته اوس راځه ته ځان له مزدوري کوا. وګوره ګورې نه مونږ څنګه داسې خو ځان لم دا واغستل او دا موکلل تم داسې وکړه. دی بې وقوفه دی، دته د علم قدر دا نه دی معلوم، نو تام ځان سره بې وقوفه کوي. دا رکاوټ د علم نه جوړیږي، د سره مه کښېنه چې ځان طرف ته او علم طرف ته او دین طرف ته یې نشي راړولی، نو بیا ورسره مه کښېنه. دویم کثرت عقل، ډیر خوراک کول، دا مانع د علم نه واقع کیږي. او دریم چې ګپونه شپونه او دوستانی او ملګرتیاګانې دا مانع د علم نه واقع کیږي. عالمان وایي من احب ان یفتح الله علیه بنور القلب، د چا چې خوښوي دا خبره چې الله دتا دروازې د زړه د رڼا کولاو کی، چې د زړه رڼا شي په نور د علم باندې. فعليه بالخلوان، په د باندې خلوت او ځان لواله لازم دی چې بس د خپل کتاب سره کاری، خپل کار سره کار لري. دویم وقلت الاکل، لازم دی په د باندې کم خوراک کول، قلت الاکل. او چې خوراک ډیر شي نو بیا مفاسد ډیر دي، ځکه حرکات په ټولو آلاتو کې زیات شي او په دې سره تصورات بیا ګډ وډ طرفونو ته ځي. چې خوراک کله ډیر شي نو پاګې سره ستا تصور او ذهن علم ته نه برابرېږي، نو خوراک هم کم کوه. نو ځان به د خوراک د زیاتوالي نه بچ ساتي. وترک مخالطت الصفان، او لازم نی په د باندې پرېښودل د مجلسونو د بیوقوفو مجالسو کې به نه کښېني. او امام احمد بن حنبل رحمه الله هغه وایي چې علم کای نو په صحیح نیت وکړه، او علم چې حاصلې د هغه چا نه حاصل کا چې هغه په صحیح نیت درته ښیي. کم سړی چې علم په دې نیت درته ښیي چې دی په بس دکانداری جوړه کړي او ځان له په ګټې وټې وکړي، لکه مبتدعين ټول دغسې لګي. یو خو ستا ضرورت دی او ستا ضرورت چې پسې پوره کېږي، تا ته هغه وویلی شي نو هغه ظاهره خبره ده چې لازم دي پته، خو چې ستا ضرورت نه دی بلکې ستا د متعلقاتو ضرورت هم نه دی او هغه په خپله منډایي چلی، داسې کس نه علم مه زده کوه. امام احمد بن حنبل وایي لا تکتب العلم عمن یاخذ علیه عرضا من الدنیا، د هغه چا نه علمونه مه لیکئ، علم د هغه چا نه مه لیکئ، مه زده کوئ د هغه چا نه علم
چې د هغوی مقصد په علم باندې د دنیا ساز و سامان حاصلولی، دنیا یې حاصلول مقصدی. نو دا رکاوټونه چې کوم څیزونه په علم کې واقع کېږي هغې نه ځان ساتل پکار دي. وخت ضایع کول او هسې په زول ګپو شپو کې لګول دا د علم ضیاع ده، دا د علم ضایع کول دي، دا د وخت ضایع کول دا د علم ضایع کول دي. او دا د وخت ضایع کول دا دومره زیات مضر دي چې مرګ او موت مړېدل چې دي دا دومره مضر نه دي. د مرګ نه زیات مضر د وخت ضایع کول دي. ځکه عالمان وایي اضاعة الوقت اشد من الموت، د وخت ضایع کول دا د مرګ نه زیات سخت دي. خو چې چا څخه د وخت قدري نو هغه ته پته لګي. مونږ او تاسو خو کمزوري یو، مونږ او تاسو ته دا پته نه لګي. که مونږ او تاسو د وخت قدر شروع که بیا به مونږ او تاسو ته پته ولګي. چې چا څخه د وخت قدري نو هغوی ته د وخت ضایع کول دا د مرګ نه سخت لګي. ځکه هغوی وایي لأن اضاعة الوقت تقطعك عن الله، د وخت ضایع کول تا د الله نه منع کوي، د الله نه دې قطع کوي، د الله نه دې پرې کوي، د الله نه دې جدا کوي چې وخت ضایع کوي. والدار الآخرة او د آخرت نه دې منع کوي. والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، او مرګ خو تا د دنیا والا نه او د دې دنیا نه دې جدا کوي. چې د الله نه او د آخرت نه دې کوم شی جدا کوي هغه ډیر سخت، ډیر شدید او انتهایی زیات مضر دی، ستا دپاره ضروري دی. نو د وخت ضایع کولو نه ځان ساتل او لحاظ د هر یو شي کول، د سبق لحاظ کول، په سبق ځان پوهه کول، صرف راجمع کول نه چې رټه یادې. اصل مقصد ته ځان رسول د هر کتاب. ځکه حسن بصری رحمه الله وی همت الصفهاء الروايه وهمت العلماء الرعايه. همت د بے وقوف خلقو هغه دادی چې بس نقل کوي، بس نحو یاد شو نقل شنور په کته پویږي نه چې دا وسنګ لګو. دارنګ قرآن حدیث عملی کوي نه او صرف رټه یاده. داسې نور کتابونه صرف رټه یاده لحاظ نه ساتي. دا خو د بے وقوفو همت دی، د هوښیارانو همت هغه الرعايه لحاظ ساتل د هر څه دي. دارنګ حسن بصری رحمه الله دام وی کونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رعاة. د علم لحاظ کوونکي جوړ شئ، د علم صرف راویان او صرف نقل کوونکي مه جوړیږئ. نو د علم او د علم د مقتضیات او علم سره د لازم سیزونو دا غیر ټولو لحاظ انتهایی ضروری دی. او چې کله درته علم نصیب شو او علم دین پاگه کې مشغول شوی او د هغې په طلب کې لګیا وي، نو کم سړی ته چې د علم لذت زړه ته دننه شوی د علم کی فکر کوي، دغه لذت دل بیا دومره خوند ورکوي چې د ابکارو کم لذتونه یې د هغې نه ورته دا ډېر مزېداري. د ابکارو او د باکرو چې کم لذتونه یې د هغې نه د فکر لذت دته ډېر خوند ورکوي. او چې کله یې علم زړه ته نیکو شوی او د علم د مقتضیاتو خیال نه ساتي او علم چې ته سغواړي هغه نه کوي، خو بس صرف ټیم پاس کوي او کلونه اړوي په هغه هر شی بوجي حتی چې هغه کتاب هم رالي دا پې هم بوجي
حتی چې کتاب په سبق ته ګوري او مطالعه کوي دا پم بوجي او تنګيږي وته ډیر سخت وته تنګي ولی هغه کم لذت د علم او خوند د علم چې نو داګه نه دی خبر شوی نه دی هغه ته توجه نه کړی لذت الافکار اللذ من لذت الابکار لذت د فکرونو چې د دین فکر کې د علم فکر کې اللذ من لذت الابکار دا ډیر خوان کوي د لذت افکارونه علم لوی قیمتي سرمایه ده بے علم وخت دیریږي وخت روان دی او چې عالم وي د علم پر رڼا کې د وخت تیرونو وخت دیریږي خو چې د علم پر رڼا کې د وخت تیرو زندگی تیرولا نو الله سره به تعلق برابرۍ چې د علم پر رڼا کې د زندگی تیرولا اهل الله سره به تعلق برابرۍ چې د علم پر رڼا کې د زندگی تیرولا عباد الله بندگانو د الله سره به تعلق برابرۍ او چې کله د الله سره تعلق برابر او د مخلوق سره تعلق دا غي مناسب برابرو بس دغه کامیابی ده او چې د الله سره تعلق کټو که د مخلوق سره د ډیر تعلق برابرۍ دا ناکامی ده او دا هر څه کیږي د علم سره او علم خود به خود ناراضي ځکه عالمان وایي چې تا علم له ټول ځان نی ورکړی علم تعالی خپل بعضی سم نه درکوي چې تا علم له ټول ځان نی ورکړی علم تعالی خپل بعضی سم نه درکوي ټول وخت په علم صرف کا چې څومره وخت دی دا په علم صرف کا ولګوه په علم کته دا وخت په علم نه لګي په فضول او عبث لګي ستا وخت د علم د زده کړې دیم هغه وخت به دیر شي خو ځان سره به سونړي مقصد به دی ونړي ملګری به دې ځای پاتې شي غپونه به دې ځای پاتې شي هغه کزان له سګټي وټي کې هغه به دې ځای پاتې شي تب تشکر لاړ شي دا غپونه تا کلی کیم لګولې شو دا فضولیات تا کلی کیم کولې شو خو چې ته د کلی نه رالی او دلته دا خبریم برداشت کې دلته رالی او د عوامو او د نورو د طرف هم سو چې پسپک نظر کم کتلی هغه برداشت کې ځکه دور داسې دی چې کم قیمتي سیز یا خلکو ته سپک ښکاري او چې کم خس و خشاکي نو خلکو ته ډېر ښه ښکاري قیمتي سیز خلکو کې پټ شوی دی سم رک شوی دی پکې خو قیمتي سیز رو کې اخر کې ښکاره کیږي قرآن کې هم دي انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله او رستو بیا راځي چې فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض خاص و خشاک دومره راپورته شوی دی چې هغه اصل سونه چې علم دی او علمی دین دی هغه په خلکو پټ کړی دی او ظاهري هنرمندي چې کومه ده او علم د دنیا چې دی هغه داسې راپورته شوی دی چې هغه اصل سونه چې د دین علم دی هغه خلکو ته مکمل پټ کړی دی دنیا یې ورته ښکاره کړې ده او د دنیا علم سم ترویج کې دی خو د دې څه وخت دغه به ختم شي د دنیا علمونه ختمېدو واله دي تا د دین علم زده کو او تا د دین علم د زده کړې نه بعد دا وښوده بل ته د دې لیک دې وکړو هغه سونه ستا د مرګ نه بعد هم به پاتې خس و خشاک که ختم شي آب ختمیږي اصل سونه به پاتې کېږي علم سونه ده د توحید عقیده سونه ده دا د علم نه بغیر په صحیح طریقې سره سړی نشي خپلولی ځکه د توحید نه مانعین هم په مختلفو جالونو کې راځي نو هغه به ته پیژنې
هغه د علم پر رڼا سره پیژندلی شي. علم ته ضرورت هم ډېر دی، علم ته رکاوټونه هم دې دور کې ډېر دي، رکاوټونه هم علم ته په دې دور کې ډېر دي. نو چې کله رکاوټونه هم ډېر شو او یو سړی وایي زه په دې کې علم حاصلول غواړم، نو دی به داسې طریقې سره تک کوي چې دغه رکاوټونه به هم ځان نه لرې کوي، ځان ته به لار هم مخې ته صفا کوي او زی به علم به حاصلوي. خپل مقصد ته چې رسي نو هغه به په دې څیزونو رسي چې دی به رکاوټونه هم لرې کوي، په کومه لاره چې تک کوي چې هغه د ده حصول د علم دی هغې نه به رکاوټونه هم لرې کوي او په هغه لاره به ځي هم، روان به همي. کم څیزونه چې دله دغې لاره کې مانع واقع کېږي هغه څیزونو سره به دی تعلق نه ساتي، هغې نه به ځان بچ کوي. او که دی هغې سره تعلق ساتلو باندې شروع شو دی مقصد ته نه رسي، دی به په لاره کې پاتې کېږي، دی به علم په نیمه کې پرېږدي، دی به لاره کې پاتې کېږي. نو که یو سړی دا وایي چې زه د علم حاصل کم مقصد ته دی ورسم، رکاوټونه به لرې کوي. دویم چې هغه مقصد ته رسی دا هغه مقصد به لحاظ ساتي، د علم به لحاظ ساتي. دا هغه مقصد که لحاظ نه ساتیم دی راپروزي او لرې کېږي، د دغې لارې نه کټ کېږي. الله قرآن کې تحذیر چې ورکوي او ترغیب چې ورکوي او داسې مسلمانان راپاروي، علم ته یې راپاروي. الله وایي فلولا نفر من کل فرقان، ولې نوزي د هرې غټې ډلې نه طائفة یوه وړه ډله لیتفقهوا فی الدین، چې ځان په دین باندې ښه پوه کړي. تفقهوا لیفقهوا نه لیتفقهوا، چې ځان په دین باندې ښه پوه کړي، ښه دین باندې ځان پوه کړي، ښه چې څومره ښه ځان پوه کولی شي او چې ځان یې په دین باندې پوه کړه نو د دې نه بعد ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، قوم ته مثلا بیان کی، لحاظ هم د علم ساتي. دا نه چې علم یو کو بیا لحاظ نه ساتي، دا قوم ته مسله بیانول، علم بل ته رسول، احکام شرعیه نه خلق خبرول، دا رعایت د علم دی. ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، او قوم لم پکار دی چې وی منی ولعلهم یحذرون. وصلی الله تعالی علی خیر.